بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. معزز ناظرین، الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا زمونږ هغه غرونو خویندو لپاره ده چې کوم ډیر زیات په سخت تکالیفو کې راګیر دي او دغه رنګې ناامیدي دا د هغوی مقدر څه شوی دی او دوی دا وایي چې زمونږ د پریشانۍ هېڅ حل نشته دی. نو یاد ساتئ چې پریشاني راوستونکی م الله پاک دی، لرکوونکی م الله پاک دی، خو دوی دا وایي چې الله پاک دی زمونږ د پریشاني په دنیا کې دا حل کی، الله پاک دی زمونږ د مایوسي په دنیا کې دا ختمه کی. نو ستاسو د سهولت دپاره زه تاسو ته 2 رکعته صلات حاجت مونځ ښیم او د هغې نه بعد زه تاسو ته یو وظیفه ښیم. انشاءالله العزیز تاسو یې پابندۍ سره دا شروع کړئ، الله پاک به ټولې مسلې دا ستاسو حل کړي. یاد ساتئ چې دا وظیفه د ماسخوتن د لمانځه نه بعد ده خو ستاسو د سهولت دپاره زه دا ټایم بدلومه. یاد ساتئ چې کله تاسو راپاسئ پېشمني ته، د پېشمني په وخت کې به چارندام وکئ او تهجد لمونځ به وکئ. چې کله موږ یو عمل کوو نو په استقامت سره به کوو او دغه رنګې د زړه نه به کوو، خو چې کوم وخت کې موږ د عمل کوو نو دا ټایم به ولا متعین کوو. چې په کوم ټایم کې مثال بتاو روزانه موږ 10 بجې یو وظیفه شروع کړې ده دا به 10 بجې وي. دغه رنګې دا وظیفه کوئ دا به صرف د تهجد په وخت کې محترم دا کوئ. یاد ساتئ چې کله تاسو د تهجد لمونځ کوئ 2 رکعته 4 رکعته 8 رکعته، نو چې کله تاسو شروع د کمو نه شروع کړله لږ عمل کوئ خو روزانه کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک پکې برکت واچي. هسې نه نن 12 رکعته تهجد وکړي او بیا سبا یې نه کړي. نو فرمایي چې کله تاسو د تهجد د لمانځه نه فارغه شئ نو بیا به تاسو 2 رکعته وکړئ صلات الحاجت، 2 رکعته مو کړل صلات الحاجت، بیا به د هغې نه بعد دا وظیفه 111 پیرې وکړئ. خو یاد ساتئ چې خپل مقصد دا مخې ته کېدی، ستاسو کوم مرام دی ستاسو کوم مقصد دی دا به مخې ته کېدی او دغه رنګې مکمل یقین سره او دغه رنګې دا ګمان دا خیال به کوئ چې الله پاک به خامخا دا څیز ماله راکوي، ځکه چې الله پاک د پوره کائنات دا خالق دی، د پوره کائنات دا مالک دی چې دومره غټ خالقي دومره غټ مالکي د هغوی ورکړه دا محترم ډېره زیاته غټه وي. نو راځئ د وظیفې طرف ته. وظیفه دا سره چې یو شپېرې موږ درود ابراهیمي ووایو، دغه رنګې د هغې نه بعد به 111 پیرې دا وظیفه وکړو، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، دا وظیفه به وکړو 111 پیرې. دغه رنګې بیا به د هغې نه بعد خپل سوال الله پاک ته وړاندې کړو او ښه په زارۍ باندې ښه په جړا باندې ښه په مینت باندې. دغه رنګې د انسان تقدیر دا محترم د الله پاک سازي. بعض وخت انسان دا وایي چې ما د راسیز میله وشي خو دغه څیز کې د انسان لپاره خیر نه وي، الله پاک له ور نه کړي. قرآن مجید کې دی چې انسان لا بعض وخت کې موږ یو څیز نه ورکوو، د انسان دا څیز خوښي الله پاک وایي موږ یې نه ورکوله ځکه چې په دې کې د انسان خیر وي. نو مکمل په تقدیر باندې موږ راضي یو، که راسیز میلاو نشي بیا به موږ دا وظیفه پرېږدو. نو انشاءالله العزیز مولانا زکریا رحمت الله علیه خبره منوا کې جوړه خبره په الله پاک باندې منو، الله پاک سره تعلق ساز کو چې الله پاک زموږ او ستاسو هر خبره دا مني. دغه رنګ را سوچ کو چې الله پاک ځمکې پیدا کړي دي، اسمانونه پیدا کړي دي، دومره انسانانو پیدا کړي دي، زما دا وړوکې غوندې ډیمانډ نشي پوره کولی. یاد ساتئ چې خپل طلب دا لږ سیوا کوي، دغه رنګې د الله پاک نه کلک امید دا شروع کوي. ای پروردګاره ته خالق مالک د کل جهان، دا ټول انسانان تا پیدا کړي، انسانان پیریان دا ټول تا پیدا کړي دي. ای پروردګاره د ټول کائنات له رزق ته ورکې، د ټول کائناتو دا ضرورت ته پوره کې، نو زما دا یو ضرورت دی دام ته پوره که. یا الله پاک که پکې خیر نه وي په دې کې راته خیر واچوه او پوره یې که. یا الله پاک زه بنده یم عاجز یم، زما د څیز څه طلب دی راسي زما په کار د دې نه غیر زما کار نه کېږي، یا الله پاک ماله راکړي. نو دغه رنګې په محبت باندې د زړه په یقین سره د الله پاک نه سوال وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول
سوالات محترم دا به قبول کی او څومره مشکلات دي دا به الله پاک ختم کی. الله پاک هم خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.